کوم انسان چې روجه وخوري د باندې څه لازمي روجه ډېر لوی عمل دی عزتمند کوم انسان چې روجه وخوري او ټول عمر روجي نیسي د دې یو روجې ثواب هغه ته نه میلاوي دومره لویه درجه ده دی ټول عمر چې روجي نیسي د دې فرضي روجې ثواب ورته نه میلاوي څنګه چې انسان ځان له ټول عمر مونځ کوي د جمع ثواب ورته نه میلاوي دا یاد لرئ دا غټ عملونه دي د دې به خیال ساتئ چې کوم انسان په رڼا ورځې باندې روجه وخوړه قصدن روجه خوړل څه ته وایي یا یې خوراک سکې وخوړو یا یې د څښاک شی وخوړو شربت اوبه وغیره او یا چې کوم دی ښځې سره جما وکړه کورواله او هغې باقاعده جما وکړه نو دا 3 کارونه چې انسان وکړي د روجه ماته شوه او په ده باندې قضام لازم ده او په ده باندې کفارم لازم ده کفاره څه ته وایي عزتمندو دا انسان به 2 میاشتې روجې نیسي مسلسل که په دې روجو کې د دې نه که دا ښځه یو که نر او په دې روجو کې ته یو روجه منځ کې د بیمارۍ د وجې نه پاتې شوه بیا به د سره کوي دومره الله دومره خفه کېږي په دې فرضي روجه خوړلو باندې وایي 2 میاشتې روجې به هم نیسي مسلسل به هم نیسي که بیمار شوي او ګړینګ دې بیږي او روجه دې وخوړله نو بیا به د سره کوې اوس به ستا دې بیمارۍ ته زه نه ګورم ټول انسانان روجه وړه وړه ماشومان روجې نیولې وه بیماران باباګانو انسولین به کول روجه به یې نیوله او خلکو به ډریپ انجکشن وکړه خو روجه به یې نه ماتوله چې زما روجه سرته ورسي ته ځوان جان صرف ښځې ته نشي ټینګېدی او ما تا نه کومه داسې منې کړې وه خو شپه ده که نه احل لکم لیلة الصیام د شپې به دې انګړې دنګړې کولې نو د دې وجې نه عزتمندو دا یاد لرئ 2 میاشتې مسلسل روجې نیول بیا دا ضروري دي تر دې پورې که د ښځې پکې مثلا روجې نیولې او منځ کې پکې ماشوم پیدا شو بیا به د سره کوي داسې ورځو کې صرف د ښځو د ماهواري بیماري پکې معاف ده نور پکې هېڅ معاف نه دي که بالفرض یو سړی وایي زه نشم نیولی نو روجې هم نشي نیولی د ټینګ هم نه او هغه یو روجه دې نه نیوله اوس دې حال دا دی نو بیا به چې کوم دی د 2 میاشتو روجو فدیه ورکې خو چې طاقت دې د هغې نه 2 میاشتو روجو فدیه به ورکې د یو روجې فدیه او د یو مونځ فدیه برابره ده او د یو روجې او د یو مونځ فدیه د سرسایې برابر ده چې کوم موږ وړوکي اختر کې ورکوو د سرسایې مقدار درته وروسته بیانوم د فطرانې ځکه دا اهم مسله ده آسان دا ده چې 300 روپۍ دي په دې ورځو کې نو چې 300 روپۍ د 2 میاشتو څو روپۍ شوې د یو میاشت شوې 9000 د 2 میاشتو 18000 روپۍ به ته م ورکې که ښځې سره میلاو شوې 18000 به دې ښځې م ورکوي 36000 روپۍ به ورکې نو د دې وجې نه عزتمندو د دې خیال ساتئ جی ما ته پته نه وه ظالمه ته د 10 کالو او بچي دې وشو تا ته اوسه پورې دا پته نشته دی چې روجه په څه ماتېږي فرض روجه ده تا ته پته نشته جی شوق کې راغلی وم د الله سره د ملاقات شوق دی نشته د الله د محبت دپاره ماښامه پورې د صبر شوق دی نشته نو د دې وجې نه چې چا چې روجې خوړلي دي او بالغ کسانو سکولونو وخت کې اکثر الکانو خوړلي خپل زوړ حساب کتاب چیپټر هم کله ناکله ګورئ زوړ ریکارډ کله ناکله ګورئ چې ما پکې کم کارونه کړي دي تیر په هیر والا حصه دې کې نشته ګورئ فرضونو کې تیر په هیر نشته نفلونو کې شته فرض خو څه شی دی قرض فرض مست اینډ فاسټ دا خو ضروري څیزونه دي دې کې نشته نو د دې وجې نه چې چا داسې کړي داسې روجې به نیسي